خان صاحب دا ثابته کړه چې په دا څلور کاله د دغه پنډه سماسي او مولوي صلاح الدین صاحب ته یې ورکول شوی یا شنه ډبه یا توره ډبه یا هر شی بیا موږ سیاست وسو جمعیت العلماء اسلام په اپوزیشن کې یوه روپۍ جمعیت العلماء اسلام ویې منبر ته ورکول بند دا یو د هغه سره موږ په بلوچستان حکومت کې هم په اپوزیشن په بلوچستان حکومت کې اصغر خان ناست د جان کمال دستراز اوس د قدوس پیزنجو دستراز هم زمره کنیم خان په کابینه کې ناست یعنی که زه درته ووایم چې زموږ د ام پی ای په دا څلور کاله کې د ده د پی ایس ټي پي کې وګورئ د ده 8 اربه روپۍ د ده پی ایس ټي پي پر چمن باندې راوتلې 8 اربه روپۍ د ده پی ایس ټي پي یو اجتماعي کار وشو او د بده برغه سیاست یو داسې مقدسه پیشه ده سیاست نه د قومیت سره تعلق لري سیاست نه د قبایلیت سره تعلق لري سیاست نه د رنګ سره تعلق لري نه د نسل بیا چې د راوړي دي د کړي دي هغه د چا کړي د اجتماعي نوعیت کار نه کړي د ذاتي پسند نه پسند کړي زه یو څه مثال درکوم دا ټیم ستا د چمن ضلع درېنیم در 400 پوسټو پورې څو کاله کېږي بند پاتې دا 4,500 کسان خو د دا ښار هغې لګېدلی لیکن وچ د دوی د هټلرمۍ سره چې دوی وایي زورما ګرده زما په هغه کې خدای خلک هم شته چې کومه پوسټ راسي نوکریان انونس بیا د جمعیت علماء اسلام هغه کسان هم شته چې په هغو شټې پر واخلي عدالت ته ولاړ شي نو په دې کې د اصغر خان نظام انشاءالله جمعیت علماء اسلام ضلع چمن په څو دانې کې ثابته چې چمن کې جمعیت علماء اسلام په شي سټې دا لار موږ ته معلومه ده ډاکټر باقي د جمعیت علماء اسلام تعلق نه سره دی د ډاکټر باقي د جمعیت علماء اسلام سره رکنیت د نن څلور 5 کاله مخکې ختم شو